الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. د غزوه احزاب موقوه غزوه احزاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په مدینه منوره کې د جنگ شوی کافر مشرکین هغه د مدینه د بادینه بهر او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مسلمانانو خندق کنستیو دا غي خندق نه راپورې غاړې ته آبادی طرف ته صحابه محاصره سخت وا او موسم د یخنیو او صحابه د ورځې د جنگ سره ستړي شيو بعضې داسې وو چې د هغوی سره د ساړه نه د بچ کېدو دپاره کپړې هم نه وي داسې څه خاص انتظام نو حالات ډېر نازک وو او اکثر صحابه پکې زخمیان هم وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی ته چې حضرت حذیفه رضی الله عنه یې نومیږي هغه ته یې وفرمایل چې ته پاسه او لاړ شه ما ته د دشمن خبر راړه دغه صحابي وایي چې زما حالت ډېر عجیبه و د پاسېدو طاقت مې نه او ساړه و سخت او ستړی وم ډېر زیات څو ورځې مسلسل غشي ویشتل د دې طرف نه د هغه طرف نه مقابله وه نو یو ستړی وم ډېر زیات بل ساړه و سخت بل د خندق نه پورې وتل ګرانه خبره وه او د ټولو نه مشکله خبره دا وه چې پورې د دشمن لښکرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د څه کار دپاره استولو چې ته لاړ شه او د دشمن حالات ما ته راړه چې د هغوی ارادې څه دي د دشمن څه اراده ده د دشمن په لښکر کې ننوتل او د هغوی ارادې معلومول د ډېر ګران کارو حضرت حذیفه رضی الله عنه وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر ما وی چې د دې نه علاوه خو بله لار شته دی نه زه تلی نه شم د خوځېدو نه د ساړه د وجې هم او ستومان هم ډېر زیات پیغمبر علیه السلام یو څادر راکو ما ته وایي ما ته یې وایي چې دا څادر والو دا د ځان نه چاپېره کړه او بیا چې کله ما هغه څادر تاو کړو زه روان شوم نو نه هغه ستومانتیا وه او نه ساړو ایسم نه د خندق نه پورې وتم او چې کله پورې لاړم شپه ده تیاره ده ابو سفیان دغه وخت کې مسلمان شوی نو او د کفارو د لښکر مشر ابو سفیان هغه د مکې نه ډېر لوی عظیم لښکر راوستی او غزوه احزاب ورته ځکه وایي چې په دې کې صرف د مکې کافر قریش نو خواوشا چې څومره قبایلو د ټول قبایل ځان سره ملګري کړو او په دې نیت باندې راغلو چې د اسلام او د مسلمانانو استیصال وکړو بلکل جړې د اسلام روکې شي چې بیا سبا موږ دپاره دا مصیبت او تکلیف نه په دې خیال راغلو او په دغه جنګ کې ډېرو قبایلو احزابو حصه اخیستې وه شمېر ډېر زیات د مسلمانانو تعداد کم دی وایي حضرت حذیفه رضی الله عنه چې زه لاړم دغه وخت کې ابو سفیان هغه پاسېدو او خلکو ته یې وایي چې راغونډ شئ تاسو ته یو ضروري خبره کوم خلک غونډېدو په میدان کې بیا دا خبره وکړه چې تاسو هر یو کس خپل ځان څخه خوا دې خوا وګورئ چې تاسو څخه د دشمن سړی خو نشته د دشمن سړی وي نو هغه ونیسئ دا خبره ډېره زیاته اهمه ده او ډېره ضروري ده چې دشمن پې باندې پوه نشي دشمن نه مراد مسلمانانو
دی وی حضرت حذیفه رضی الله عنه چې ما خپل ځان سره ما سره نږدې یو مشرک ناست، هغه مې زر د لاس نه ونیولو او هغه ته ما ویل ته څوک یې؟ هغه ما ته وایي زه فلان کې یم. د چا زوی؟ د فلانکي زوی یم. د کومه قبیلې سره د تعلق دی؟ فلانکۍ قبیلې سره. هغه غریب نه ما په مخه تپوسونه وکړل، پرله پسې هغه اړو زمانه تپوس ته جوړ نه شوی، ته ما نه پېژنې، زه خو فلانکۍ یم. دا وګورئ مسلمانانو چستی او څومره ګړندي وو، صحابه کرام څومره تیز. وایي چې کله ما دا تپوسونه د هغه نه وکړل نو هغه اړو ما نه تپوس کولو دپاره جوړ نه شو. بیا ابو سفیان ودرېدو او خپل یو څو خبرې وکړې، په هغې کې غټه خبره دا وه چې محاصره اوږده شوه او موږ ته په لاس راځي نه، فایده یې نشته. تر اوسه پورې موږ سراسر خساره او نقصان کې روان یو. موږ سره چې کوم راشن و موږ ځان سره راوړی و هغه ختم شو. اوس سیوایي که موږ ورځې تېرو نو زموږ کار خرابېږي، او که په داسې حالت کې موږ باندې دشمن حمله وکړه لږ کسان هم وي نو موږ به ختم کړي. نو بهتر دا ده چې موږ واپس خپلو ځایونو ته لاړ شو. هر یو سړی خپل سامان غونډ کړي او ځای په خپل خپل سورلۍ باندې سورېږي. دې طرف ته دا اعلان کولو واپله سیلۍ راله او سیلۍ یخه سیلۍ وه، د هغې لوښې کودي، د هغې تموان او خیمې هغه یې والوزولې او هر یو سړی بس د ځان بچ کولو په فکر کې او په خپله سورلۍ باندې سورلېدو خپی راړول او لاړ روان شو. چې څنګه دا اعلان د ابو سفیان ما واورېدو او خلکو تیارې د تلو شروع کړو، زه زر زر رالم نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه. پیغمبر علیه السلام ته مې دا حالات ووی، وایي ما ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپله جولۍ کې ځای راکړو، جولۍ مبارکه کې ما ته یې په دې بتون باندې سر کېده او بیا ما باقي شپه چې کوم دی نو دغه ځای کې خوب وکړو. عرض مې دا کولو چې کله انسان د قرآن کریم په دې آیت کې الله پاک فرمایي کوم خلق چې هغوی زمونږ دپاره مشقت برداشت کوي، همت کوي، په ځان باندې تکلیف تیروي او ستړي ستومانې په ځان باندې تیروي او مصیبتونه او تکلیفونه برداشت کوي او محنت او خواري کوي، نو د هغوی خواري سین نوړي، هغه ضایع کېږي نه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله پاک فرمایي داسې خلکو لپاره مونږ لارې پرانیزو، دی ته مونږ لاره پرانیزو، نور ورته لاره اسانېږي او دی دپاره هغه مشکل کارونه هغه آسان شي. زما عزتمندو دې ته ویلی کېږي چستی او همت. تاسو وکته د حضرت حذیفه رضی الله عنه وایي حالت څه دی؟ ساړه په بدن باندې کپړې نه، د ساړه نه د بچ کېدو انتظام نه، او د دشمن لښکر چې یو ساړی وي هغه ناسم خبره نه کېږي، او بیا چې د دشمن په لښکر کې وي نو دی د یره کې وي، رعب کې وي چې څه وخت به ما څوک ونیسي، نو بیا ترې خبره نشي کېدی. خو د صحابو د تیزۍ او د چستۍ دا علامه وه چې په خپله باندې دی مشرک باندې ړومبی کېږي او هغه ته وایي ته څوک او ستا څه نوم دی. بل طرف ته چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره واورېده او روان شو نو دی خپل حالت دا بیانوي چې زما د تلو وس نو، طاقت نو او ډېر نازک حالت، او چې کله دلته نه روان شم نه زه په هغه ساړه باندې پوهېدم او نه زه په تکلیف پوهېدم او نه زه په ستړي ستومانتیا باندې پوهېدم، هیڅ نه خبر نو. دغه الله جل شانه فرمایي چې کوم یو کس زمونږ دپاره زمونږ په لار کې، یعنی الله جل شانه ته د رسېدو په باره کې کوم یو عمل اختیاروي، لنهدینهم سبلنا. الله پاک فرمایي چې مونږ د ته لارې پرانیزو. زما عزتمندو د ټول اصلاح چې کوم یو سړی د خپل نفس اصلاح کول غواړي او ټوله تزکیه او ټول تصوف او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلي اخلاق په ځان کې راوستل او د پیغمبر علیه السلام د شریعت اتباع، هغه یو ټکي کې راګیره ده، هغې ته ویلی کېږي همت. او دې دنیا کې الله جل شانه د انسان په همت باندې دا ټول هر څه پرېښودي. همت څه ته وایي؟ نن سبا په مونږ کې د دې څیز کمی دی. ړومبی خو خپل ځان د تیارو نه د رایستو طلب نه پیدا کېږي چې یو سړی ووایي چې زما ښه لاره کوم ده زه هغې ته راشم او دا بده لار پرېږدم. دا خواهش، دا طلب، دا غوښتنه
دا نه پیدا کیږي، دا شوق نه پیدا کیږي. او که څه وخت دا شوق پیدا شي نو بیا همت نه وي. هر یو سړی دا سوچ کوي، دا تصور کوي چې زه مسلمان یم، جنت ته لاړی، خو په دنیا کې اونه کړی دی، مونځ مې نه کولی. نفس د هر یو کس دا غواړي. خوش قسمته دی هغه خلک چې څوک د نفس د ادعاو نه او د نفس د جال نه بچ شو. هر یو سړی د هغه سره نفس تړلی دی او د هغه نفس دا تقاضا کوي چې بغیر د څه مصیبت نه او بغیر د تکلیف نه زه لاړی. نو نفس خدا چرم نه غواړي، خو ته به همت کې نو اله کار اسانېږي. او همت څه ته وایي؟ چې کله ستا په زړه کې د نیکۍ داعیه، د نیکۍ تقاضا، د نیکۍ خواهش دا راپورته شي یو ځل چې دا نیکي مې وکړې، نو بیا همت دې ته ویل کېږي. او مجاهده دغه وخت کې دا ده چې هغه نیک کار بالکل مه پرېږده، فوراً پاساو هغه کار کوه. بعضې سړی وایي چې زه څه وکړم، دا نیک اعمال کول غواړم خو کېږي رانه نه، مونځ ته نشم تللی، پابندۍ سره مونځ نه کوم، د سهار مونځ ته نه پاسم، نوافلو اهتمام رانه نه کېږي، د قرآن پاک تلاوت نشم کولی، دا ذکر و اذکار نشم کولی. تا همت کله کړی دی؟ تا دې لپاره قدم پورته کړی دی؟ داسې خو نه کېږي چې تیار نوړی په خوله کې راشي. نو چې کله د انسان په نفس کې داعیه پیدا شو، تقاضا د نیکۍ، ستا په زړه کې راغله چې ما د قرآن پاک تلاوت وکړې، نو فوراً پاسه او د قرآن کریم تلاوت وکړه. په زړه کې دې دا راغله چې دې فقیر مسکین ته ما 5 روپۍ ورکړې، اوسه پورې خو ما نه دي ورکړي، او راشه اوس یې ورکړه، دومره وس دې رسېږي، 5 روپۍ څه شی دی؟ نو چې کله دې په زړه کې دا خواهش راپورته شو، نو دا پوخ که او کلکې که او فوراً په هغې باندې عمل وکړه. چې کله دې د نفلو په باره کې داعیه په زړه کې پیدا شوه، نو هغه کار فوراً شروع کړه. دې ته ویل کېږي همت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دغه تعلیم راکړی. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر علیه السلام معمول دا و چې کله به پېشمني پاسېدو نو لومبی خو به پاسېدو داسې چې د بسترې نه به دومره په آرام پاسېدو چې د هغې په پاسېدو به څوک نه پوهېدل، او بیا به دروازه دومره په آرام باندې او په قلاره لرې که چې د دروازې په پرانیستو به څوک نه خبرېدل، بیا به روغ ونې بهر ته ووتو. او دا حدیث مبارک کې راځي چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې په آخر کا پار کې سترګې پرانیستې یو ځل، نو وصبه فوراً به بیا پیغمبر علیه السلام ټوپ کو د بسترې نه وپابسېدو. په حدیث مبارک کې ام المؤمنین رضی الله عنها د دورې طالبانو ته، دورې حدیث طالبانو ته دا حدیث مخکې راغلی وصبه لفظ راځي. وصبه وایي ټوپ وهلو ته، وصوب چې یو سړی څنګه ویښ شو د ویښېدو سره یې بستره پرېښوه او پاڅېد. دې ته ویلی کېږي همت. که یو کس دا کوي مثلا چې سترګې غړې شوې دی وایي چې لا وخت ډېر دی، سترګې ومږي او بیا وده شي، بیا خو نه کېږي. او په زړه کې د نیکۍ خواهش راپورته شو، ته وایې چې لا وخت ډېر دی او زه خو لا اوس هلک یم، زما د ځوانۍ زمانه ده، په مدرسه کې لا زما وخت ډېر دی. کله د طالبانو په زړه کې دا خواهش راپورته شي چې ما د کتابونو بالاستیاب مطالعه شروع کړي، یا تر اوسه پورې ما وخت ضایع کو، اوس راشه او مطالعه شروع او تکرار شروع کړه. دی وایي نن نه خیر دی، سبا به یې وکړي، چې نن یې پرېښود نو سبا ته بیا خامخا پاتې، بیا سبا په بله ورځ باندې، بله ورځ په بله ورځ باندې بعضې طالبان ځان ته نقشې جوړي کړي، ټایم ټیبل او جدول جوړ کړي، او په هغه جدول باندې دی عمل ونه کړی شي، په هغې باندې ورځې ولګوي، ترتیب یې ځان ته جوړ کړی وي، کوي پې باندې نه، ولې همت نشته پکې. زما عزتمنو، همت، خواري او محنت او شوق، او دې سره یو بل څیز تقوا او للهیت، دا الله جل شانه په کار راولي د انسان. کوم سړی چې همت وکړو، خواري وکړه او د کې تقوا وي، دی ځان بچ ساتي، نو الله پاک د دغه کس نه کار اخلي په دنیا کې او په آخرت کې د دغه اعمال او دغه خواري ضایع کېږي نه. اگر که دغه طالب او دغه کس مثلا کون ذهن وي، د استادانو نه یو واقعه اورېدلي د سبق درس په دوران کې، په دارالعلوم دیوبند کې یو طالب و، هغه سبق وی په مدرسه کې، او نیک طالب، تقوادار، او د سبق سره ډېر شوق، خواري به کوله خو په کتاب پټکي نه پوهېدو، شپه ورځ به د کتاب سره تعلق، وخت یې بس نه ضایع کولو، نیک او تقوا او په کتاب باندې پوهېدو نه. په یو درجه کې او په یو کلاس کې به 3 کاله تېرول، او بیا به وایي په 4م کالم فیل کېدو، نو استادانو مشوره وکړه چې دی پاس کوي، د ثانیې نه ثالثې ته کوي، ثالثې نه رابعې ته کوي، ډېر وخت به یې تېرولو. د ده په باره کې مشوره کېده چې دی مدرسه پرېږدي، په څه باندې پوهېږي نه. هغه وایي چې نه، ډېر وخت یې پکې واړول. یو ځل مدرسې ته
د یو کلي خلک رالو مشران، هغه یې وویل چې زمونږ فلانکي ځای کې کلی دی او زمونږ د جومات لپاره امام ضرورت دی، مونږ تاسو ته راغلي یو، مونږ ته امام راکوئ. د مدرسې استادان جمع شول او چا پکې دا خبره وکړه چې فلانکی طالب هغه خو تر اوسه پورې مدرسه کې دی، په سبق پوهېږي نه، نموز خو کولی شي، دغه امامتۍ دپاره به هغه واستو. ټولو په دې باندې مشوره وکړه چې بلکل ټیک ده، او د هغه طالب انتخاب وشو چې کوم نیک و خواریکه خو کون ذهن و ذهن کار نه کولو او خبرې مضغونه اغشته، پیسې هم نه پوهېدو. دی لاړو هغه علاقې ته، هغه خلک ډېر خوشحاله، عوام و هغوی ته څه پته وه چې دا څوک دی. هغوی وی د دارالعلوم دیوبند نه معلم راوستی دی. یو ځل د هغوی سره په خوا کې مناظره وه د هغوی، په هغې کې هندوان او سکان او انګریزانو، دا هغه ځای چې کوم باطل خلک و هغوی راغونډو، هغوی چیلنج ورکړی مسلمانانو ته چې ستاسو عالم دې زموږ سره مناظره وکړي د مذهب په باره کې، چې ستاسو مذهب حق دی او که زمونږ دا مذهب حق دی. دی ورته وی چې بلکل ټیک ده. د دی خو هغه باندې یقین و چې دا د مدرسې نه راغلی دیوبند نه او دا غټ عالم دی او د سره خو څوک مناظره او مقابله نشي کولی. تاریخ مقرر شو، د ځای انتخاب وشو، او چې کوم ځای منتخب شوی و په هغه مقرر او ټاکلې ورځ باندې ټول خلک هغه ځای ته لاړل. لویه جمع ده، خلک راغونډ دی او سټیج جوړ شوی دی. هغه ځای کې په سټیج باندې هغه کسان هم ناست دي، د مسلمانانو مشران هم ناست دي، او د مسلمانانو طرف نه دغه یو کس دی. دی وایي چې ما ته یې د کله راسې ویلي نو په ما باندې به سرې او شنې خولې راتلې چې دا به څه کېږي. ما ته خو سره راضي نه و، که ما نه یې چې ته تپوس وکړو چې سوال یې رانه وکړو نو زه به څه جواب ورکوم. او کشمش کولی شو نه چې زه څه نه پوهېږم، ځکه چې هغوی ډېر زیات په مینه کې او راته وی چې دا مونږ د دیوبند د مدرسې نه عالم راوستی دی. هلته چې کله لاړو په هغه ځای کې کېناستم نو زما ذهن کې اسم نشته، مازغه مې بلکل خالی دی. وایي زما هغه مقابل او خصم د هغوی د طرف نه چې کوم هغه پاسېدو او هغه د خپل مذهب حقانیت بیان کو چې زمونږ مذهب حق دی، او په اسلام باندې اعتراضات وکړل، ډېر زیات اعتراضات یې وکړل چې دی به اوس ما ته جواب راکوي، خپل مذهب حقانیت دې ثابت کړي او د اسلام په باره کې چې دا کوم اشکالات او اعتراضات دي دا دې راکړي. دی وایي چې کله هغه کېناستو زما نمبر رالو نو دی بیا پاسېدو او د هغه یو اعتراض او د اشکال جواب ورکولو چې کوم هغه کړي، او داسې بیان یې وکړو چې هلته چې څومره خلک ناستو د هغوی هغه مشران هغه مناظر د ده په خپله باندې هغه وایي لاس پورته کړل چې مونږ بایله او د مسلمانانو د عالم وګټله. خلکو چغې کې نعرې تکبیر الله اکبر دی راوستو، د خلکو په اوږو باندې سور راوستو کوره پورې. چې بیا کله رستو ترې نه تپوس دارالعلوم دیوبند ته خبر لاړو وایي چې دغسې هغه طالب چې تاسو وی دا ډېر زیات نالایق دی، هغه په هېڅ باندې نه پوهېږي، هغه خو دغسې د هغوی سره مناظره کړې او مناظره یې وګټله او په هغه ځای کې چې کوم دی د مسلمانانو سترګې غړې شوې او هغوی هسکه غړی ګرځي دغسې، او مخکې ډېر زیات د ذلت ژوند یې تېرولو. استادانو وایي دغه طالب راوغوستو چې راویې غوستو مدرسې ته تپوس ترې نه کوي چې وایه تا دا بیان چې کړی او تقریر یې کړی او د هغه د اشکالاتو جوابات دې ورکول، دا مطالعه دې کوم ځای کړي او چېرته دې کتلي. هغه ورته وایي چې ما ته خو ټکی نه راتلو او تاسو ته معلوم شی یم زه چې زه څومره اوبو کې یم. دومره وه چې کله هغه سړي خپل بیان ختم کو او سوالات او اعتراضات په اسلام باندې وکړل او هغه کېناستو، دغه وخت کې چې زه پورته کېدم نو زما بدن دومره درونو چې زه پورته کېدی نه شم، خپلو لاسو کې دم نو. یو کس رالو او هغه زما د ترخونو کې ما ته لاس راکړل او ما ته یې ویې چې پاسه او شروع کړه. نو زه بیا پاسېدلی یم او بیا چې ما څه ویلي دي نو زه په ځان باندې نیم پوه شوی، زه چې کله پوهېدم نو زه کور کې ناستم، په دې منځ کې زه بلکل په ځان نیم پوه شوی چې ما څه ویلي دي او زه کور ته څنګه راغلی. بیا ترې هغوی تپوس وکړو چې دغه کوم کس تا ته راغلی او تا ته یې ترخونو کې لاس در کړي د ده سهولیت بیانولی شي، تا ته یاد ده؟ هغه ورته ویې چې او وی څنګه سړی و؟ هغه ورته ویې چې دغسې ونه وه او داسې مخ و او داسې ګیره وه او داسې کپړې وې، کومه حلیه چې هغه بیانه کړه. نو هغه ساعت چې کوم استادانو هغوی ورته ویې چې دا مولانا قاسم نانوتي رحمه الله د هغه حلیه داسې وه.
الله جل شانه چې د چا نصرت کوي او امداد کوي هغه په هره طریقه باندې کولی شي. الله پاک د ده دغه وخت کې حوصله افزایي او د ده همت او د ده نصرت په دې شکل باندې وکړو. دا ولې هغه خپله حوصله هغه ټایم کې برابر وه او خواري کړې وه او تقوا وه پکې. عرض مې دا کوله زما عزتمنو چې همت سړی وکړي چې یو خواهش د نیکۍ په زړه کې راپورته شي، په هغې باندې د عمل کولو د ټولو نه اسانه خلاصه دا ده او نسخه. دغه وخت کې نه په وظایفو باندې کېږي صرف او نه په دعاګانو باندې کېږي صرف. وظایف، اوراد، دعاګانې دا څیزونه سهولت پیدا کوي په اعمالو کې. کوم یو سړی چې دی خپل وظایف پوره کوي او دی اوراد کوي نو د دپاره کار کول اسان شي، د نیکیو اهتمام د دپاره اسان شي، د ګناه نه بچ کېدل د دپاره اسان شي. لیکن صرف په دې باندې یو سړی اکتفا کوي او همت نه کوي نو دا نه کېږي. نو چې کله د انسان په زړه کې د نیکۍ خواهش پیدا شي په هغې باندې فوراً عمل کول پکار دي او هغه په سبا باندې یا وروستو قطعا پرېښودل نه دي پکار. لومبی خو دا نه ده معلومه چې ستا دومره وخت په دنیا کې شته دی چې ته به هغه وخت ته ورسېږي او بیا به دا نیک عمل وکړي. بله دا نه ده معلومه چې دغه وخت کې د نیکۍ دپاره اسباب مهیا دي، الله پاک لارې پرانیستې دي، توفیق یې راته راکړی دی او دا عمل زه کولی شم. نه ده معلومه چې بیا د اسباب شته او که نه، او بیا شیطان زما سره څه کوي او نفس زما په زړه کې کوم قسم خواهشات پیدا کوي. او قلب د انسان زړه دا خو داسې دی چې یو وخت کې یو شان وي بل وخت کې بل شان وي. ځکه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله، یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک. ای هغه ذات چې ته زړونه اړې راړې. او حدیث مبارک کې راځي چې د انسان او د بني آدم دا زړه دا د انسان د الله جل شانه د دوه ګوتو ترمنځ دی. یقلبها کیف یشاء، الله جل شانه چې څنګه غواړي یا پلی اړوي. نو هېڅ نه ده معلومه چې د انسان په زړه کې اوس نیک خیال د دې پسې څه قسم خیال راوچتېږي او اوس نیک خواهش دی او ښه اراده ده او دې پسې کوم قسم اراده راوچتېږي. نو په هغه نیک ارادې کې د هغه وخت عمل نه کړو نو هغه پاتې شوه او بیا چې کوم غلط خیالات راوچتېږي شیطان به دې په هغې کې لګیا کړي. دا د نیکۍ همت. او کوم یو کس چې هغه په یو ګناه کې مبتلا دی، د ګناه په باره کې تا واورېدل، دروغو کې مبتلا یې، په غیبت کې مبتلا یې، په چغلۍ کې مبتلا یې، په سود کې مبتلا یې، په زنا کې مبتلا دی، په بل یو حرام کاری کې مبتلا دی او د هغې بد تا واورېدل په واز کې د چا، یا په خپله تا سوچ وکړو چې دا خو ګناه ده او تر اوسه پورې ما دا عبس کار کړی دی، زه دا پرېږدم ولې نه، دا پرېښول غواړي. دغه دایرې په زړه کې یو ځل پیدا شوه نو فوراً قدم پورته کوه، توبه وباسه او هغه ساعت چې څومره د هغې هغه اسباب او ذرایع دي هغه منقطع کړه او ختم یې کړه، الله جل شانه ته رجوع وکړه. او چې کله دې داسې وکړل قدم دې پورته کړو نو الله جل شانه بیا لارې اسانوي. د هغه وعده ده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله جل شانه دې موږ ته په دې خبرو د عمل توفیق راکړي.